انا واده دې وشو او مبارک شه یار مزه کوي که نه د واده نه کوي روانه د چا چې ودونه نه دي کړي دوی له څه پیغام ورکوي لکه نومونه خبرې نه راځي دا پیغام بند کړه. السلام علیکم ملګرو، تاسو به دا ویډیو کتلی یو پلار خپل ورکوټي بچی له دغه ماشوم چې تاسو ته کوم ښکاري دته واده کړی دی. نو ډېر خلک په دې دا تبصره کوي چې یاره څوک پکې دا خبره کوي خپل ملګري منشن کوي چې ته سیند ته ودانګه، خپل ملګري منشن کوي چې یاره ته ځان مړ که او ته شرم وکه، ته څه وکه، څوک څه وایي. څوک پې دا تبصرې کوي چې یاره دې پلار د دې خپل بچي سره ډېر زیات انتهایي ظلم وکړو. ولې په دلې واده وکړو، په دې دومره کم عمرۍ کې ول واده وکړو. نو ډېر خلک پې دا تبصرې کوي او بعضې خلک وایي چې علما وایي چې مولیان وایي چې بچي له واده مه کوه تر څو پورې چې دې کروڑ روپۍ نه یې ګټلې او لک روپۍ نه یې ګټلې او ځان یې نه یې سیټل کړی، بچي له واده مه کوئ. نو زه د هغه مولا سره 100% اختلاف په دې کې ساتم، خو زه تاسو ته دا یم چې دې کې یو سبق زموږ دپاره پروت دی. خپلو بچو له په دغه عمر کې واده وکړئ چې په کوم عمر کې بلوغ ته ورسي، چې په کوم عمر کې بچی بلوغ ته ورسي او دا پکار ده چې پلار فوراً د خپل بچي له واده وکړي. دا چې د دې نه کاله مې دی اړی نو دا پلار د خپل بچي سره زیاتی کوي، د خپل بچي سره ظلم کوي، د خپل بچي سره انتهایی ظلم کوي چې دی د خپل بچي له واده نه کوي. ګوره انسان په معاشره کې اوسیږي، نو په معاشره کې نن سبا د پورفتن دور کې چې د فتنو وخت دی، هر ځای کې چې کم دی د زنا کول اسان دي، هر ځای کې دا مرداري کول اسان دي. نو په دې پورفتن دور کې خپل بچی چې دارک بلوغ ته ورسي واده ول وکړي، دا پلار دا ثواب مستحق دی او دا ډاډ مستحق دی. او دې پلار له زه 100% ډاډ ورکوم، دې پلار ته زه وایم چې رب دې دنیا او آخرت ښایسته کړه چې د خپل بچي له دې واده وکړو، د خپل بچي له دې واده وکړو. دغسې د معاشرې ته داسې یو پیغام ورکړئ چې خپلو بچو له په وخت ودونه وکړئ، ځکه وخت فتنو دی، ځکه چې پورفتن وخت دی، فتنې دي او هر قسم غلط کارونه دي. نو په دې وخت کې خپل بچي له واده کول زه دا جهاد دی یاره خپل بچي ته. نو یو مسله خو موږ ته د رواجونو جوړه کړې ده چې دا رواجونه یاره وایي چې داسې چل به کېږي او هغه چل به کېږي، دا چل به کېږي. دا رواجونه دې پرېښودی شي، په نکاح کې دې اسانتیا وشي چې زموږ معاشره د دې زنا نه د دې مردارۍ نه پاکه شي. ځکه اوس دا ایډز بیماري چې کومه لګېدلې ده دا د دې ارامتوب د وجې نه لګېدلې، د دې زنا د وجې نه لګېدلې ده. ملګرو د دې مخنیوی همدغه واده دی او د دې مخنیوی به څنګه کېږي؟ د دې مخنیوی دا کېږي چې موږ په نکاحونو کې اسانتیا وکړو او خپلو بچو ته انتظام وکړو. ګوره تاسو خپلو بچو له واده وکئ، نو بعضې خلک وایي چې یاره خپل بچي له واده وکړي نو د خو نه کار شته، نه روزګار شته، نه څه کاروبار شته، نه څه د ګټې آمدن شته. ګوره ته خدای پاک څنګه ساتلی، دغسې به دیم ساتي. ستا والد صاحب چې و تا له واده وکړو ته خدای څنګه وساتلی، څنګه دي بچي دي، دغسې به دام خدای ساتي. الله پاک به انتظام کوي. الله پاک چې انسان دنیا ته رالیږلی و، یو مولا به دې بیان کړی و چې ویلی چې یاره کاکی دی او دا دی هغه دی واده وله مه کوئ. الله پاک چې انسان دنیا ته رالیږلی دی نو سره یې رزق معامله هم رالیږلې ده. د رزق د ده چې څه قسمت کې دي څه په تقدیر کې دي هغه مو سره رب العالمین رالیږلي دي. نو خپلو بچو له په وخت ودونه وکړئ، د دې نه مه یېرېږئ چې زما بچی به ښځه وکړي ګټي به څه کوي به څه، دا چې دا قصه دې وکړه بیا به د دغه قصې سره مخامخ کېږي.